جدایي وي دا به څه اختر وي زما او ستا چې جدایي وي دا به څه اختر وي چې پکې زړونه په سلګو وي هغه نه اختر وي اوښکې اتلې او دا یې ځان سره ویل په ژړا اوښکې اتلې او دا یې ځان سره ویل په ژړا هغه به چېرته وي او څنګه به د هغه اختر وي د اختر ورځ او دا بېوسه بې اختیاره ژوندون د اختر ورځ او دا بېوسه بې اختیاره ژوندون لکه د اوسپنې پنجره کې د مارغه اختر وي بغیر له یاره اختر هم د محرم غوندې وي بغیر له یاره اختر هم د محرم غوندې وي د یار په څنګ کې که هر څه راځي په زړه اختر وي ډېرو ګرانو او قدرمنو السلام علیکم غږ دا وخت تاسو اورئ د سنو اف ام ریډیو نیټورک 89.4 او 96 نه زه ستاسو کوربه یم شاهد علي شاهد یم د اختر په دغه خصوصي ترانسمیشن کې د تاسو سره یم یقینا چې نن د اختر د ورځو کمې 3 ورځې اختر چې تیریږي نو د هغې نن د دغه سنو اف ام نه اخرنی پروګرام دی یعنی د اختر په حواله چې د لومبۍ ورځې نه کم پروګرامونه شروع شو او په هغه لړۍ چې کم چلیدله نو په هغې کې نن دا اخرنی پروګرام دی د دې نه پس به بیا چې د اختر ترانسمیشن ختم شي او نارمل پروګرامونه به شروع شي خو نو زه ځکه تاسو ته وایم چې د اختر په دغه خصوصي خپرونه کې تاسو ته په دغه ژوندۍ خپرونه کې هرکلې په خیرالې سلامونه مینه او احترامات وړاندې کوم بالکل زه یوازې نه یم د دغه پروګرام پروډوسر صدیق صافي هم زما سره دی هغوی ته هم مننه وایم چې زما غږ زما اواز تر تاسو پورې در رسوي په دغه خاموشه ساعتونو کې قدرمنو بالکل دا وخت چې مونږ کم ملګري ګوري نیغ په نیغه هم مونږ د فیسبوک د لارې چې کم ملګري دي هغوی مونږ کتلی شي لیدلی شي او اوریدلی شي د هغې درک دی سنو پښتونخوا نو دا وخت چې په کمو ځایونو کې چرته زمونږ غږ خلک اوري مونږ خلک ویني او زمونږ په دغه خپرونه کې زمونږ اواز چا ته رسي هغه که په دې ملک کې دننه دی او هغه که د دې ملک نه بهر دی خو چې څومره مسلمانان دي څومره پښتانه دي او څومره خلکو ته زما غږ او زما اواز رسي نو هغوی ته د اختر دغه 3 ورځ هم مبارکباد ورته وایم چې دغه دې هم تاسو ته ډېره مبارک شي او داسې ډېر اخترونه د ستاسو زموږ په ژوند کې راشي قدرمنو بالکل رښتیا خبره ده چې د اختر داسې یو عمل دی داسې یو خوشحالي ده چې دا خوشحالي د اسمان د طرف نه د الله تعالی د طرف نه الله تعالی د تحفې په شکل کې دې خلکو له ورکوي یعنې مونږ له راکوي او هغه وجه دا په کال کې 2 اختر راځي دا یو اختر چې دی نو دې ته ورکوټې اختر وایي کوچنی اختر ورته څوک وایي او څوک ورته ورکوټې اختر وایي او څوک ورته چې دی نو بهرحال وړوکی اختر ورته ویلی شي او دا د هغه کله چې روجې تیرې شي نو دا اختر چې دی نو الله تعالی مسلمانانو له یوه تحفه ورکوي د دې نه وړاندې چې دی نو الله تعالی په مونږ باندې او په مونږ او تاسو باندې یوه بهترینه یوه خوندوره یوه عزتمنده میاشت را نازله کړې وي او په هغه میاشت کې الله تعالی هغه تیره شوه په مونږ باندې یقینا چې د هغه میاشت چې کم برکات و کم خصوصیات و هغه چې دنو مونږ ولیدل هغه الله تعالی مونږ له راکړو مونږ ډېر زیات خوشبخته خلک یو خوش قسمته خلک وو چې الله تعالی مونږ له دا موقع هم راکړه د روجې دا کومه چې را باندې تیره کړه نو چې مونږ د الله تعالی دغه فریضه پوره کړه ټوله ورځ به چې دی نو مونږ خولې ته کورې اچولې وو د الله تعالی مختلف نعمتونه به مونږ ته میلاوېدل او په هغې باندې به مونږ صبر کوو د الله تعالی حکم و چې تاسو به چې دی نو دې له خوله نه واروړئ که ډېر زیات ښکلې او ډېر جدید ډېر بهترین نعمتونه به زمونږ مخې ته راتلل خو چې تر څو پورې به د الله تعالی حکم نه و شوی نو بس زمونږ بس روجه به وه مونږ به ورته خوله نه وروړه پوره 10 ورځې یا یو کم 10 ورځې خو یو میاشت دغه عمل چې دی نو مونږ چې وکړو بیا د دې نه پس الله تعالی مونږ له د تحفې په شکل کې دغه وړوکی اختر راکړه او دا یقینا چې ډېره زیاته خوشحالي وي چې کله په مسلمانانو باندې راشي شریک راشي او د ټولو خلکو اختر وي ځکه چې د اختر داسې یو نعمت دی
چې په دې اختر کې چې دینو ډېر زیاتې ګرانې خبرې حل شي. هغه مسلې په دې اختر کې حل شي چې هغه په جرګو په ننواتو باندې نه حل کېږي. ګوره انسان الله تعالی ډېر زیات ناپرست هم پیدا کړی دی او الله تعالی انسان اشرف المخلوقات هم پیدا کړی دی. الله تعالی چې څومره مخلوقات پیدا کړي دي نو دا یقینا چې په ټولو مخلوقاتو باندې انسان له غوروالی ورکړی دی او افضل یې په ټولو مخلوقاتو کې پیدا کړی دی. په دې وجه باندې الله تعالی انسان ته اشرف المخلوقات ویلی دی. خو که بل طرف ته مونږ وګورو نو دا خبره زه کله کله د ملګرو سره هم کوم، په عام محفلونو کې هم کوم. که بل طرف ته مونږ وګورو نو انسان ډېر زیات کمزوري هم دی. که لږ غونته کې معمولي تکلیف په دې انسان راشي نو والله چې د هغې ته د ټینګې نه وي، ډېر زیات کمزوري دی. او که بل طرف ته مونږ وګورو د انسان اناپرستي په ده کې چې کومه انا ده، په وړه خبره یې د خپل ورور سره کوي، د خپل تربور سره یې کوي، د خپل رشتہ دار سره یې کوي. په هغې کې دومره د هغه انا نه دومره غټې او سنګینې مسلې جوړې شي چې هغوی د یو بل په مخونو بیا نه لګي. په هغې کې جرګې کېږي، ننواتې پکې کېږي، هغه خلک د یو بل سره روغېږي. چېرته که یو کس ورته ښکته وړي نو بل ورته نه وړي، او که بل ورته نه وړي نو بل ورته، او چې دواړه یو نه وړي نو بل خو ورته خامخا نه وړي. او ځینې خلک داسې چې یو کس اوږه ښکته وړي خو بل یې ورته نه وړي، ځکه چې هغه وایي زما سره د دا کار کړی دی، زما د خبره د تذلیل کړی دی، زما خبره د نه ده منلې، زما مخې ته دی ولاړ دی. په خاندان کې خو زما ډېر لوی نوم دی او زما په خولې باندې خو چې زه مرغۍ ته م ویم چېرې د دې باندې به ناست نو هغه به هغه ځای نه پر نه وي چې در څه ورته ما نیولې و، دی زما مخې له راځي، دی زما د حکم د ماتولو. نو د دغه انا د وجې د هغوی په منځ کې ډېرې زیاتې مسلې پیدا شي، شخړې پیدا شي، او بیا په هغې کې جرګې هم کېږي، ننواتې پکې هم کېږي. خو دغه خلک د یو بل سره روغوال کېږي چېرته. خو کله چې د اختر دا ورځ په مونږ راشي نو الله تعالی کله داسې هم وکړي اختر د دې اختر په برکت دا کومه تحفه چې مونږ ټولو مسلمانانو له شریک الله تعالی راکړي، د دې تحفې په وجه، د دې لوی ورځې، د دې باعزته ورځې په وجه باندې الله تعالی د هغه خلکو زړونه یو بل ته په خپل اکثر نرم کړي. داسې موقع ما ډېرې زیاتې لیدلې دي. او لاړ شي اکثر اکه خلک لاړ شي یو بل ته کینې، مخامخ شي، یو بل ته غاړه ورکړي، ورته غاړه وځي او بخښنې یو بل ته وکړي. نو تاسو وګورئ که نه چې دا د دې اختر سره تړلې معجزې دي، دا د دې اختر کرامات دي. ځکه چې دا په دې کې مونږ د الله تعالی ته خپل ژوند، خپله زندګي مو وقف کړې وه چې بالکل ستا حکم ته مونږ متوجه یو. او ته چې مونږ په دې رمضان کې کم د برداشت حکم مونږ ته دی، کم د صبر تلقین چې مونږ ته دی، دغه مونږ عملي کړي دي دغه خبرې، دغه حکمونه. نو د هغې په بدله کې مونږ ته الله تعالی څومره څه راکړه او څومره څه راته راکړي. نو یو طرف ته خو پکې دغه هم وشي، ډېرې لویې مسلې، ډېرې ستونزې، غټې ستونزې پکې بغیر د جرګو نه حل شي. بل پکې دا وشي چې ډېر لرې خلک، چې کم خلک په کلونو اکثر داسې وي چې ډېر کلونه یې تیر کړي وي او په بهر ملکونو کې، په پردیس کې یې تیر کړي وي، د خپل مور پلار نه جدا، د خپلو کوچنو بچو نه جدا، د خپلو میرمنو نه، د خپلو کور ودانو نه جدا، د ډېرو مجبورو د وجې نه، د خپل غربت، د خپلې سیالۍ پوره کولو دپاره خپل وطن، خپله خاوره یې پرېښې وي او په پردي هېواد کې یې ډېر اخترونه تیر کړي وي. یوه ټپه راته دا وخت را یادېږي که نه، اوس هم دا وخت به ډېر مسافر په پردیس کې وي، دې اختر له به کلي ته نه وي راغلي. نو د هغوی د کور ودانو د طرفه به هغوی ته زه دغه ټپه ووایم چې زما او ستا به څه اختر وي، زما او ستا به څه اختر وي، ته مسافر یې، زه وطن کې ویر کومه. نو کله داسې هم وشي دغه مسافر چې په ډېرو اخترونو کې یې ویرونه کړي وي، غمجن یې تیر کړي وي، د اختر نه مزې نه وي اخیستې، خو بیا هم په دې اختر کې به هم هغه خلک راغلي وي خپلو کورونو ته، خپلو بچو له به راغلي وي. نو دا د هغې دپاره ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده. او څه خلک به داسې وي چې هغه به د اختر په 2مه ورځ راځي، څه به په 1 ورځ راځي، څه به په 3مه راځي. او دا کم خلک ډېر خوشبخته خلک به هغه چې هغه به د اختر نه 2 ورځې مخکې راغلي، 3 ورځې مخکې، څوک به 10 ورځې مخکې راغلي، څوک به روجې له راغلي. نو دا یقینا چې دا د اختر کمال وي چې دغه ټول خلک را یو ځای کوي د یو بل سره. بل دا هم پکې وشي چې ډېر زیات هغه دوستان چې هغوی د ډېر
د ډېر د هغې د مینې څه مثال نه وي، خو هغې غربت د یو بل لرې کړي وي. بس د رزق د راټولولو خبره ده. نو څوک په یو ځای کې خپل رزق راټولوي ګټي، او څوک په بل ځای کې. نو د هغوی مینې هغوی د یو بل نه وي جدا کړي، خو د هغوی مجبورو هغوی د یو بل نه جدا کړي وي. یعنې زه به دا ووایم چې یو کس په دې خپل وطن کې، یو کس په کراچۍ کې ژوند کوي، بل کس په پېښور کې ژوند کوي. نو آلریډي ضروري خبره ده چې یاره په دې منځ کې فاصلې ډېرې دي. نو هغه خلک هم راشي، هغوی هم د یو بل سره ملاو شي، ملاقاتونه وشي. بله دا وشي چې دا وړوکی اختر چې دی دا موږ له الله تعالی چې دی نو د روجو نه پس یوه تحفه راکړې ده. او بل د دې نه پس لوی اختر راځي چې هغه زموږ دپاره، هغه زموږ نه قربانۍ غواړي. په هغې کې چې دی نو د مسلمانانو ته د وینې تویولو حکم کیږي. د ابراهیم علیه السلام سنت پکې ژوندي کیږي. ټول مسلمانان د هغې نه خبر دي چې په هغې کې الله تعالی هغه ته د قربانۍ دپاره حکم کړی چې ته اسماعیل علیه السلام قرباني کا. او هغه ازمایش په ټولو انبیاو کې چې د هغه نه زیات ازمایشونه زما په خیال چې بل چا نه دي لیدلي. او هغه حکم هم هغه د خپل رب ومنه، هغه یې بوته او هغه یې قرباني کوه. او کله چې په هغه باندې چاړه راښکله نو ابراهیم علیه السلام په لاس کې چې کومه چاړه وه نو الله تعالی ورته حکم وکړه چې ګوره یو ویښته هم پرې نه کړي. او د هغې په باره کې د اسمان نه ګډ راولېږلی شو او هغه قرباني شو. نو دغه هم یو لویه خوشحالي راغله. که چېرته هغه ماشوم هغه خپل اولاد هغه قرباني کړی نو نن به مونږ هم پته نه لګي چې په دې دنیا کې وو او که نه به وو. خو الله تعالی ډېره د خیر معامله وکړه. د هغې نه پس به بیا خلکو خپل بچي قرباني کوله. خو ګوره څومره ښکلې او څومره زموږ رب زموږ سره څومره د خیر معاملې کړي دي په ټولو وختونو کې، په هر وخت کې، په هر ګوره مونږ دا خبره کوو که نه چې الله تعالی د الله تعالی مطابق مونږ د خلکو په ذهنونو کې یو نقشه جوړه کړې ده چې الله تعالی چې دی نو هغه داسې دی او هغه به در باندې داسې هغه په خلکو داسې عذابونه راولي او هغه داسې قهار دی او هغه جبار دی. نو دا ټیک خبره ده چې د الله تعالی په نومونو کې قهار هم شته او جبار هم پکې شته. خو د الله تعالی په نومونو کې رحمان هم شته دی او رحیم پکې هم شته دی. که مونږ وګورو که نه یو حدیث شریف مفهوم دی چې د الله تعالی رحمتونه ټول چې دی نو دا سل دي، سل. او یو دا سلو رحمتونو ته یو رحمت الله تعالی را لېږلی دی، په دې ټوله نړۍ باندې تقسیم کړی دی. د انسان د پیدایش د تخلیق نه چې والې د آدم علیه السلام د تخلیق نه چې والې په دنیا کې چې اخیری کوم انسان پیدا کېږي تر قیامته پورې، نو دغه یو حصه رحمت الله تعالی په دې ټوله دنیا تقسیم کړی دی. په تقسیموي به او څومره خلک چې تیر شوي نو هغې له هم ورکړی دی او په دې موجوده وخت کې هم دی او په راتلونکو خلکو به هم تقسیموي. او نبی علیه السلام وایي چې دغه یو کم سل رحمتونه چې دي نو دا به په قیامت کې الله تعالی په خلکو په خپلو بندګانو باندې تقسیموي. نو زه وایم چې د الله تعالی په نومونو کې ټیک ده چې یو رحمان او قهار او جبار هم شته، خو رحمان او رحیم هم شته. یو مثال در کوم تاسو لکه نه ګوره خبره زمانه بل طرف ته دي، خو دا د کار خبرې دي، د پیدې خبرې دي. او زمونږ ډېر ملګري راغلل د اختر په دې خصوصي ټرانسمیشن کې په دغه موقع باندې هر چا یقینا چې دلته به ډېرې ښې خبرې کړې وي، ډېرې د کار خبرې به یې کړې وي، ډېرې تاسو به د هغې نه ډېر زیات خوند هم اخیستی وي، ډېره زده کړه به هم کړې وي. خو دلته زه چې کېناستم نو کم از کم زما هم چې کومې خبرې په ذهن کې راځي، ذمهواري جوړېږي چې زه تاسو ته بالکل ټیک ټیک خبرې وکړم چې کومې په کار دي مالا. نو د الله تعالی چې کوم نومونه دي رحمان او رحیم د دې په حواله کې مونږ وګورو د هغه هم ډېر زیات دی. ګوره یو انسان ته یو ګناه ویلې ده چې ته به دا ګناه نه کوې، که تا دا ګناه وکړه حکم یې کړی دی. یعنې مثال کې به واخلو چې الله تعالی وایي چې یاره که یوه روژه چا قصدن وخوړه نو دی به 2 میاشتې د هغې کفاره راوړي. خو که چېرته 2 میاشتې دې کفاره هم راوړي نو بیا به هم د دې روژې هغه حق نه ادا کېږي، خو دی به 2 میاشتې متواتر روژې نیسي. دومره سخت واید دی. خو که بل طرف ته زه د دغه انسان مطابق دا خبره کوم چې لر شم هغه څه روژه خور دی، هغه سره خواړو خبرې هم کول نه دی پکار، روژې خوري. نو دغه عمل خو په ده کې شته، په ده الله تعالی عدله سزا هم ورکوي. خو که ما دا خبر وکړه چې لرې که مړه دا خو روژه خور دی نو الله تعالی ما په دې رانیسي، ما ته تا غیبت ولې وکړه، دا خو زما دغه معامله ده، ته ولې غیبت کې. نو ګوره مونږ ته یو طرف ته هغه که په خپله هر څنګه د انسان سره د خپل بنده سره کم معاملات دي هغه ورسره شته دي، خو مونږ منې کوي چې یاره د هغه په عیبونو باندې به پردې اچوي، د هغه په خامې به خلکو ته نه په ګوته کې. ځکه چې دې ته وایي چې دا غیبت چا وکړه که نه
نو دا د خپل مړ ورور غوښه وخوړي. نبی رسول الله یو صحابي ته پوښتنه وکړه چې د الله پیغمبر اوس که په یو سړي کې یو کاری او مونږ یاد کو څوک یاد کی چیرې په دې کې دا نو دغه خو غیبت دی کنه چې په سړي کې یو کار نه او ته یاد کې هغه بهتان دی. په بهتان او په غیبت کې فرق دی. دا غي بیا بل سزا ده چې یو سړی اوس یو کار نه وی کړي او ته وی چیرې دا کار د کړي دی په دې کې دا کار دی نو دا غي بتا ته اتیا دوری ملاويږي هغه ته بهتانو لګاو. او چې کله په یو سړی کې یو کار وی او هغه ته یاد کنو دا ته غیبت وکړه دا وی لکه چې تا د خپل مړ ورور غوښه دا مې سه د دې پورې دا خبره وکړه. نو زه دا خبره کوم چې الله تعالی په ابراهیم علی السلام باندې ګوره دومره رحم وکړ اوس به مونږ هم په دې دنیا کې یو یا بنو کو نو خپل نیازبین بچي به مو قربانول. نو دغه اخترونو کې چې دنو دغه د ابراهیم علی السلام غو سنت ادا کېږي په لوی اختر کې په دې ورکوټو اخترونو کې چې دنو په دې کې مونږ ته د روزې نه پس د الله تعالی د طرفه دا یوه تحفه ملاویږي. نو دا دوه ډېر بهترین ورځې دي ډېر بهترین موقع دي چې الله تعالی په انسانانو باندې او په مونږ ټولو باندې شریک راولي. قدرمنو بالکل خو مونږ له پکار دي چې دا نعمت الله تعالی مونږ له راکړي کنه دا خوشحالي مونږ له الله تعالی راکړي د تحفه په شکل کې. نو چې مونږ په دې د الله تعالی شکر ادا کوو. شکر به مونږ څنګه ادا کوو؟ شکر به مونږ داسې ادا کوو چې مونږ د الله تعالی ته یو 2 رکعاته نفل وکړو سجده ورته وکړو چې یا الله ګوره په مونږ د څومره ښکلې وخت راوسته څومره خوشحالي دې مونږ له راکړې هغه مونږ هغه شکر ادا کوو خو هغه مونږ په بله طریقه ادا کوو. مونږ ښه مزېدارې ټوپکې راواخلو چې کله د اختر میاشت ولیدلې شي نو ډزه اوس پته نه لګي چې څومره خلک به دغه هوایي ګولۍ په دې لږ سوچ پکار دی که نه چې دا خو اسمان ته نه ځي که نه دا به چېرته پرېوځي دا چېرته د چا ماشوم په سر را پرېوتی شي چېرته د چا د ناوې ښځې په سر را پرېوتی شي چېرته د چا د زوی پلار په سر را پرېوتی شي. نو دا خو د الله تعالی شکر ادا کول نه شو دا خو مونږ د هغه خلکو خوشحالي برباد کړي کوم خوشحالي چې الله تعالی هغوی له ورکړې وي د تحفې په شکل کې مونږ له هم راکړې وه نو مونږ په هغوی باندې هم هغه خوشحالي ورسکور کړه او په خپل ځان باندې مونږ دغه خوشحالي ورسکور کړه. نو زه دغه خبره کوم چې مونږ له پکار دی چې په هر حال د الله تعالی د دغه راکړې شوي نعمت شکر ادا کوو. بله دا ده که نه چې زمونږ دا خبره اکثر زه کومه په عام ځایونو کې م کومه کم چې زمونږ د ماشومان دي کوچني ماشومان دي هغوی چې دنو دغه پټاخې بس دغه واړه پټاخې ورته وي او دغه اخلي او هغه چې دنو بس کله یو ځای ته ولي او کله بل ځای ته ټس او ډز نو د هغې نه هم بلا شي مسلې پیدا کېږي چېرته څوک بیماران په کورونو کې په هغې باندې بد لګي چېرته د چا د کورونو دروازو ته پردې لګېدلې هغې ته ولي د هغې نه اور هم لګېدی شي چېرته د چا ماشوم په خپو کې هغه ورولي هغه ماشومان خو ډېر بې زړه وي هغه منډه کې د منډې سره راوغورځېږي یا دیوال سره وجنګېږي سر هم خوږېدی شي لاس هم نو ولې مونږ په خپلو ماشومانو خیال پکار دی چې مونږ خپل ماشومان هم د دې نه وساتو او مونږ د خپلو کلو دکاندارانو ته دا په سختیا سره ووایو چې یاره کم از کم د اختر په دې موقع به دا څیزونه نه راوړئ ځکه چې د دې په ځای نور سره وړه او که دا دې راوړي نو دا لرې که بالکل دا به نه راښکاره کوي. باقاعده حکومت لا هم پکار دی چې دا خبره په نوټس کې واخلي او زما په خیال چې په ډېرو ځایونو کې خو هم چې په دې باندې چې دنو د پچوالي سم لګېدلې وه چې دا به نه راوړي دکانداران. بل په د دې نه علاوه په هغې کې چې دنو دې روډونو ته چې دا خلک راوځي دا ینګ لکانې کچه لکانې یو ایلی شونډې شنې شوي او مور او پلار وله چې دنو بس اجازت ورکړي او موټر سایکل یې وله ورکړي د خپل ځان نه وله غټ موټر سایکل ورکړي د عمر به چې دی نو 12 یا 14 کال او د سره به هونډا 125 به ورسره او ځان سره بیا 2 نور هم کېنولي او روان به یو شغ بس د غټو ګاډو سره به مقابلې کوي او یا به چې دی نو د ګاډي یو پایه چتوي او هغه به چې دی نو په یو پایه به روانېږي ریسونه به کوي. نو په هغې کې ګوره هغې هم چې دی کوم دی نو د چا د مرګ د چا د ژوند د ختمېدو باعث جوړېږي په خپل هم پکې اکثر ژوند دوبیلي. زه وایم چې هسې سوچ پکار دی دغه خلکو ته زه وایم دغه کمو خلکو د لاسه چې دا مسلې پیدا کېږي یار تاسو خو کم از کم د خپل مور پلار سرمایه یې ستاسو د پیدایش په وخت الله تعالی چې کله تاسو پیدا کړی ستاسو مور او پلارانو ډېرې زیاتې خوشحالۍ کړي دي د الله تعالی نه تاسو غوښتلې کم ځینې ماشومان په دې کې داسې دي چې د هغې د الله تعالی چاله ماشومان په ډېرو موده پس په ډېرو دوايانو په ډېرو علاجونو ورکړي دي هغه خلک نن راځي او نن چې دی نو بیا داسې قسمه کیسې کتارې کوي په اخترونو کې.
او داسې په نورو د خوشحالو په موکو کې یا قتل ما په خپل بل رس قتل چې په گاډي کې چې دنو بس خلک ناستو څوک چې دنو د بیٹا په گاډیو داغي په دې سایډونو باندې ناستو شور او غوبل او الاغان او ها هو ګډ لاسونه اړول راړول خو دې دل را خو دې دل نو دا کس د دې نه یو کس پرې وته کنه او یا چرته پته نه لګي دا خو مشندري ده څه قسم حالات هم پیښې دي شي ولې لکه مونږ احتیاط نه کوو ولې مونږ ګوره دا زمونږ د خوشحالۍ موقع دي مونږ له پکار دا دي چې مونږ دا په خپلم د خوشحالۍ په تور تیری کو دا مونږ په نورو خلکو باندې هم غم نه کو مونږ مور پلار لوم چې دنو څه غم پیدا نه کو صدمې ورله پیدا نه کو تاسو یقین وکړئ چې دا اولاد غم چې دی دا د مور پلار د پاره دا دنیا د هر یو غم نه سخت او طاقتور غم دی ډیر زیات پریشانې ډیر غمونه په انسانانو باندې راشي خو هغه برداشت کی هغه نه غورځي خو دا اولاد غم داسې دی چې دا دا انسان غورځي دا مور پلار غورځي کټته غورځي بالکل د زړه په نولي اخته کوي دغه شان دا اولاد وړي خوشاله هم داغي د پر ډیر غټي دي او داغي خوشالو ته چې د مور پلار خوشاليږي او دی په دې خبره نه پوهیږي دومره به احتیاطي وکړي په دغه موکو باندې د خوشاله په موکو باندې د خوشاله په موکو کې هغه ته غم پیدا کړي نو کم از کم داسې بالکل نه دی پکار سوچ پکار دی تربیت چې دنو مونږ له هم پکار دی په دې کې زمونږ هم چې دنو برخه جوړیږي چې مونږ د خپل اولاد تربیت وکړو مونږ کینو مونږ سره خبرې وکړو ځان ته راجوخ کو په طریقه ورله یو خبره په ذهن کې کینو چې بچي ګوره دا کار کته داسې کینو د دې نتیجه بداوي د هر کار انجام باندې چې دنو هغه ته داغي آغاز خودل پکار دی چې د دې کار ابتدا خو ته کې خود د انجام به کم از کم داوي ځکه چې ستا عمر خو دومره نه دی او ستانه زما تجربه زیاته ده ته اوس کې په ما تیر شوي دي نو کم از کم دا زمونږ پکار دی چې موږ د خپل اولاد د خپل بچو تربیت صحیح طریقې سره وکړو بیا به موږ ته کم از کم داسې مسئلې نه پیدا کېږي تعلیم پکار دی او ان شاء الله چې ډېر زر به دغه بدلون را پیدا کېږي ځکه چې معاشره زمونږ پرمختګ طرف ته روانه ده باور لرم امید لرم چې په ژوند کې به ډېر ښه وختونه راشي خو شرط به پکې دا وي چې زمونږ د تربیت لارې سمې وي زمونږ په تربیت کې چې دنو په هغې کې څه کمی نه وي چې مونږ تعلیم طرف ته رجحانات زیات پیدا کو مونږ جماعت طرف ته مونږ اجرې طرف ته اخلاقی طور بل دا ده کنه دا سوشل میډیا چې دا نو دا که یو طرف ته وګوره دا ډېر زیات ښه زبردست شی هم دی خو بل طرف ته چې دی نو د دې ډېر زیاتې خامې هم دي ګوره څومره د لرې نه به چې دی نو د لرې نه به خلک راغلل د اختر په دې ورځو کې به خلک یو بل کره تلل حجرو ته به تلل کورونو ته به تلل خپلوان به تلل اوس د جنازو او د مړو هغه مړ چې به چېرته وشو نو په حجره کې به خلک ناست وو هغوی به کاغذونه ولیکل خلکو ته به یې په حواله کړه لکه دا کاغذونه د دغه پلاني کلي ته یوسه پلاني کلي ته یوسه 3-4 کسان به یې په دغه کړه اوس د هغې هغه خبر هم خلک په میسیج ورکوي بلکې بس یو میسیج په وټساپ پرېږدي بس پلانې مړ دی د اختر مبارکۍ چې دی نو دا خلک یو بل ته اوس په میسیجونو باندې وي په وټساپ باندې وي ګوره دې زمونږ نه چې دی نو زمونږ رشتې واخیستې زمونږ رشتې دې ډېرې زیاتې کمزورې کړې او که مونږ چا کره لاړ نه شو پر اسکر سو ډېر زیات نږدې رشته داري چې هلته به ورتلل خامخا پکاري نو که مونږ هلته لاړم شو نو مونږ لاړ خو شو خو مونږ هلته موجود نه یو مونږ غیر حاضر یو زمونږ سره چې په لاس کې کم موبایل دی نو مونږ په هغې کې سر ورښکته کړي وي مونږ په هغې د هغې نه زمونږ نظر نه اوچتېږي د هغې نه زمونږ سترګې نه اوچتېږي نو دې زمونږ اخترونه هم خراب کړل زمونږ رشتې هم دې زمونږ نه خرابې کړې زمونږ صله رحمۍ هم ګوره دا صحیح حدیث دی چې کله څوک خپل صله رحمي کټ کوي نو دې سړي ته به ډېرې زیاتې مسلې وي الله تعالی ګوره کله چې به نبی علیه السلام دوا کوله نو هغه به ووي چې یاره تاسو کې که داسې څوک وي چې د هغه نه خپلوان خفه وي او خپلوانو سره یې نالګي او هغه په دې محفل کې ناست نو هغه پاسې د دې محفل نه باشي زه دوا کوم دوا غواړم ځکه چې په کم محفل کې داسې څوک نو په هغه محفل کې دوا نه اوچتېږي بره د چا نه چې مور پلار یا کمې رشته دارۍ د کومو خلکو نه ناراضه وي کمې رشتې چا ماتې کړي وي کمزوري کړي یې نه یې پالي د یو بل سره نو د هغه خلکو دواګانې بر اسمان ته نه ځي هغه قبلېږي نه نور عبادت خو څه کوي چې د هغې نه پلي او هېڅ څه هم نه
نه قبلېږي. نو کم از کم دا څیزونه خو که مونږ هسې د یو بل سره نه پالو نو په کار دا چې د اختر په دې موقع خو یو پالو. که مونږ د یو ورور بای یا د یو رشته دار د یو کمزوري رشته دار پوښتنه مونږ وکړو د اختر په ورځ باندې د اختر په شپه باندې یا د اختر نه یو ورځ دوه مخکې ورشو د هغوی څه ضرورت یې تپوس ترې وکړو هلته څه کمي وي پوره یې کړو. ځینې د ګوره یتیمان د هر چا په خاندان کې هم وي په ګاونډ کې هم وي او هغه خلک سپورټ کول د خپلو بچو سره یو شان کول د هغوی سیالي برابرول زما په خیال دا ډیره زیاته لویه خبره ده. دغه خلک به په هغه خلکو کې نه راځي چې کم خلک صله رحمي کټ کوي او دغه خلک به په هغه خلکو کې راځي چې کم خلک د قیامت پر ورځ به هیڅ قسمه سوري به نه صرف دار شي مولا سوري هغه به د هغې سوري د لاندې به ولاړي دغه خلک به په هغه خلکو کې راځي. نو قدرمنو بالکل په دغه حواله باندې ډېرې زیاتې خبرې کېږي هم کېدی هم شي او ملګرو هم کړی مونږ به کوو هم. خو زه به دا ووایم چې زه به د ټلیفون په لاره هم ملګري اخلم خو لږ ساعت پس به اخلم یو سندرې طرف ته به ځم او د خپل ټلیفون شمیره در یادوم تاسو ته بالکل د ځان سره یې ولیکئ زمونږ ډېره زیاته اسانه شمیره ده 52 54 143 یعنی 52 54 143 د 09 یو سره او د 09 یو چې دی نو دا زمونږ د پیښور سیمه ییز کوډ دی. هغه ملګري به چې بیا موږ سره د ټلیفون په لیکه کم راځي که نه نو هغه به موږ سره په هغه وخت کې راځي چې کله موږ سندرې ته لاړ شو د سندرې نه واپس را شو نو بیا به موږ سره هغه ملګري راځي او تاسو به موږ ته دا وایه بیا چې تاسو د اختر د کمې خبرې چې ما تاسو ته وکړې د اختر دا ورځې تاسو څنګه تېرې کړې په څنګه طریقې سره د تاسو ونمانځه اختر چې کم خلک ستاسو نه خفه وو یا کم رشته دار ستاسو نه داسې وو چې تاسو هلته چېرته په دې ټول کال کې نه یې ورښکاره شوې آیا د اختر په دغه 2-3 ورځو کې تاسو ورغلی هغوی راغلله هغه رابطې ستاسو د یو بل سره بحال شوې یا بحال نه شوې په دغه ټولو حوالو به خبرې کوو یا خپل ځان دپاره چا څومره د تیاریانې کړي دي په دې ټولو حوالو سره به خبرې کوو. خو د فیسبوک په لیکه چې زموږ سره کوم ملګري دي نو زه یم چې د هغې نه زه اجازت واخلم او مونږ موسیقۍ طرف ته لاړ شو او د موسیقۍ نه چې کله واپس را شو خپل پروګرام به مخ په وړاندې بوځو د اختر په حواله سره پروګرام دی او زموږ سره اوسئ تاسو به هم راځئ انشاءالله خبرې اترې به د یو بل سره کوو چېرته ځئ